بسم الله الرحمن الرحیم. چونکه زمون په معاشره کې نسوار او سیګریټ ډیر زیات عام دي، نو کچا د رمضان المبارک په روجو کې یا نفلی روجو کې خوله کې نسوار کې خودل، نو د دې کس روجه ماته شوه، ځکه د نسوارو دغه ذرات معدې ته رسي او د نسوارو نشه د دماغو ته رسي. لہذا فتاوی حقانیه، فتاوی عثمانیه او نور فتاو دا خبره لیکلې ده چې کچرته کې رمضان المبارک کې چا په خوله کې نسوار کې خودل، نو د روجه ماته شوه، د دې روجې قضا به رااړئ او کفاره به هم ورکوي. کفاره ستاسو په علم کې ده، یا به یو غلام ازادوي، یا به شپېتو مسکینانو ته خوراک ورکوي، او یا به 2 میاشتې مسلسل روجې نیسي. لہذا عمدک کشانتی کچا په روجه کې سیګرټ اسکو، نو د سیګرټ سکلو د وجې هم د روجه ماتیږي، ځکه د سیګرټ دغه لوګې دا معدې ته رسي او د سیګرټ دغه نشه دا دماغو ته رسي، او دا فقهي مسله ده چې کوم لوګې قصدن معدې ته ورسولی شي نو په هغې سره روجه ماتیږي. لہذا دلته کې د سیګرټ څکونکي کس روجه ماته شوه، په ده باندې قضا لازم ده او دی به کفاره هم ادا کوي. لہذا په رمضان المبارک کې د سیګرټ او د نسوار نه ځان ډیر زیات محفوظ او لرې ساتل پکار دي، بلکې دا کوشش پکار دی چې د رمضان نه پس هم د سیګرټ او د نسوار استعمال ونشي، چونکه الله جل جلاله دا جسم موږ ته امانت فطور راکړی دی، او د سیګرټ او د نسوار د نشي په وجه باندې زموږ د جسم ته کافی نقصانات رسی. بلکې بعضې اطباو لیکلي دي چې د سیګرټ دغه یو لوګی چې معدې ته ورسېده او پیپړو ته ورسېده، نو 3 میاشتې د دې دغه بد اثر په دې باندې موجود وي. او هسې هم شریعت د اسراف نه منع کړې ده، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، دا هسې فضول پیسې لګول دي او شیطاني لاره باندې لګول دي، په دې سره د شیطان رورولي جوړیږي او د شیطان سره ملګرتیا جوړیږي. لہذا دغه 100 روپۍ کمی چې په دې فضول او ابسو سیزونو باندې لګي، دا د الله په نوم باندې یو مسکین یتیم غریب له ورکول پکار دي.